د خدای ډېر ډېر شکر دی چې د قبلې خان گرفتارۍ سره اوس زمونږ په علاقه کې مکمل سکون دی. سر موږ له پکار چې دغه کسانو پوره حفاظت وکړو چا چې قبلې خان خلاف په عدالت کې گواہی ورکړې ده. سر گواہی ولې نه انسپکټر جان؟ د هغه گواهانو حفاظت کول زمونږ قانوني فرض هم دی او اخلاقی هم. او بیا زه دا غواړم چې زمونږ په علاقه کې د هر وخت مکمل سکون، خوشحالي او امن وي. څه چلې لکه دومره وتر ولي؟ د قبلې خان زامن زمون کور ته را روان دي. ولې بخت منیره دا هغه پلار او زوی دی چا چې زمونږ د پلار خلاف په عدالت کې گواهی ورکړې وه. او شهباز خانه دا دواړه هم هغه کسان دي چې د چا په وجه نن زمونږ پلار قبلې خان په جیل کې پروت دی. او دا خنزیران تر اوسه پورې لا جبدي دي. ولې بیا ګوره ورته ځله دی په سنګینونو غلبیل غلبیل کې غلبیل غلبیل کې د کلي خلکو بات راوځئ زه ته بات راوځئ او په کلاو غوږونه واورئ او په کلاو غوږونه واورئ او په غټو غټو سترګو ورته وګورئ. دې زمطلا خو زمونږ د پلار قبلې خان خلاف په عدالت کې ګواهي ورکړې وه. وګورئ دې دوستانو ته او دا هم واورئ چې اوس په د دې غوښې ټپوسان خوري او په دې کلي کې که چا د دې جنازې له اوږه ورکړه نو د هغوی به همدا انجام وي، همدا انجام. دا دواړه د قبلې خان زامنو ووژل او هغوی دام ویلي وو که چا د دې جنازې لوګه ورکړه هغه به زموږ دښمني.
چې زمونږ له لاسه شوي مړي ته څوک وکه ورکړي مونږ دغه وکې ماتو ودرېږه وا دې نه اورېدل څه وایي درته زه دې هم ودرېږه کنې دې کټ کې به درېیم لاس ستا وي ستا تاسو په خپل اوچتوي او په قبرستان کې به خخوي اوچت کړئ اوچت کې سپو استاد استاد واقعي چې ته بهادر سړی یې که نن زه دلته نه وې راغلی که نه نو ستا دا سپین مخ به هم زما د مخ په شان و یاره خو د سپین هم زیاته وفادار یې دې دپاره خو زه تا ځان سره ګرځوم استاد که د هغه ګیدړ مامې ته پته لګېدلې وې نو بیا راځه مړه ماما سره به مو ګورو که خیر یا ما پته وه چې تاسو به همداسې راځئ تاسو کړي مړي له به څوک لازمي وکول کوي ولې چې ستاسو پلار هم په کلي نشته دی خو بیا چې په خوجله کې دې لوی شي نو خپله ویې غواړئ بس که ماما بس که یو خو ستا دا ډېر خراب شو هر وخت ته زموږ په تخمونو مالګې تولی باکو خانه ماما خو غواړي موږ څلور واړه په کولو خلبې شو او دې دښمني سر ته ورسېږي امیدوار د تاجي شمله د هر وخت نه یې ښیي بس که شما خانه بس که شمله د پښتون په سر وي و چې شمله پاتې نه شي نو پښتون نشي پاتې خوله دې ورکړې درته ماما ولې موږ له چا خبرو تښتولې چې تو ډېر ماما پښتون دا موږ درته جوړاګان ښکارو فاصله نه زموږ وطني مړي له اوږه ورکول داسې دي لکه د چاڼ چې ښځه اوږده دی د هوش خبرې کوه ماما په دې کلي کې د مودو راستې زموږ راز چلېږي او تر اوسه پورې په دې کلي کې مور لا داسې زوی نه دی راوړی چې د قبلای خان کورنۍ د پخینونو سترګو ګوري خیرونو سترګو کتل په کور کې کښېنئ په کور کې بریتونه غوړوئ بریتونه ارمان که نن د پلار په کلي وه نو ته به ما د دښمنۍ په خوند پوه کړې وه چې دښمني وایي څه ته دښمني څرنګ کېږي زه خو حیران دې ته یم که پلار ته دې دا خبر ورسېدو نو په هغه به اور ولګي اور خو زما په بدن داسې ولګېدو تلمسته یارېږم درته زما د بدن دا اور داسې نه وي چې دا تېل هم ځان سره لوخړه کړي هر څه چې قبلۍ خانه مونږ ته د هغه سړي بندوبست کول پکار دی تا چې زمونږ دښمن له اوږه ورکړې وه کنې زمونږ پوزې به پرې کړې شي سرمسته زما د راتلو نه مخکې ستاسو پوزې پرې کړې شوې نو بیا بورګې واچوئ
او لکه د ښځو په کور کښېنئ. قبلای خانه سر مستا زه ډېر زر د قانون د دې پنجرې نه الوتو والا یم او کله چې زه والوځم نو بیا زه به هغه سړی کوم په هغه کسانو منځ کې ښخوم کومو کسانو ته چې هغه اوږه ورکړې وه اوږه بازار دې کټ شي ستا د دشمنانو زه به ستا بازار بلې کټ کوم زه خو به تا حلالوم او د ګلشن ترو کره به دې پوره په 15 روپو باندې خرڅوم د 15 روپو به په توغاق راشي د 15 روپو به پیوې او د 15 روپو بنګړي لوپټه د لوپټې دپاره به سبا بله چرګه پټه کړم دې نه مخکې چې مور مې راشي او تا وګوري ته پټه شه او زه پیسې کم نو بس اوس راغلم اوس به مور راشي چې د هغې د راتلو مخکې دا پی خو دې اوس کمه دې خوښه لږه دا خپې نه ولې وخې دا دلته دې څوک جینې ما خو دې چیلې ته سپاره خوله چیلې ته دې سپاره خوله خبره دې خوښه چې زه په تا باندې سپاره چپ ټول کور دې په سر باندې اغوستی دی چپ ورشه هغه وړه هغه وړه چېرته دي وړنده شي هغه دي ځه ورشه خدای وایي دا غره کږي مړه کېږي نه لیونی لورې دا څه کې دا ګورې نه بابا چې مور به ما باندې وړاغږي نو په تا به نه غږي نور به په ما غږي څه یې سړیه دا خو ډېره بېکاره جینۍ ده نه وړاغږل ورځي نه ډوډۍ پخول ورځي خو خاصه ده زه د سپارې سبق لږه ده د استاد خو مې لا 2 روپۍ پاتې دي 2 روپۍ اصال چې مې درکړې وې اخو رانه چېرته ورکې شوې ده نه ها دا څه دي دا خو مې خپلې دي دا خو ستا نه دي دا خو زما دي لاړه شمه دوره کېږه بابا لاړه شمه که نه خدای دې غرقه کړه بورکه په سر کړه وای بورکه الله راکه مخ پټ ته ګورې ښه ده پټ به کړم مخه مورې لاړه شم ځه لاړه شم بابا ورځه که نه ناوخته یې کو یې جینۍ مخ پټ کړه د لیونی مورې زه ورځم لرګي راوړم او ته 1000 روټۍ تیاره کړه پوه شوې ته پوه شوې پوه شم وا مې اورېدو کړه نه یم لیونو سره مې کور دی خدایا चाची सलाम अलैकुम وعلیکم شهریاره بچې دا زه خوب وینم او که دا سپوږمۍ رښتیا زموږ په کور کې ده चाची دا مور پلار د صوبه داسې ګرځېدم آخر یو نه یو ورځ خو به دلته راتلمه که نه ښه دې وکړه بچې کښېنه هله کښېنه بچې دا خو دې ډېر ښه وکړه چې ته دلته رالې ستا د راتلو سره به د لیونۍ عادتونه هم ټیک شي لیونۍ او زما لور استا کېدو والا هغه خو هغه څه شوه چې وی ګورم اگې اچول والا خو نه ده وای بنې چېرته تختې د اختې خو یې داسې که چې خو دې ګورم چېرته اگې خو نه اچې نه اگې اچول والا خو ده شهزاده ته دا څنګه چل دی په تمه انتظار کې زما پړپوس کې سوري وشو او واده دې بل زما واده خو نه دی شوی نو بیا داسې دي دا څومره ډاکټرانو ته مې خوله څومره حکیمانو ته مې خوله خو زما د خېټې بیماري لرې نه شوه دا څنګه بیماري ده چې لرې نه شوه توغه
वो ظالم ته په چرګې پسې او زه په تا پسې. هی زما شهریار راغلی. او زنن راغم او نن بس بدل ته اوسېږم. رښتیا دا ټیک وایي دي دا څه دي؟ دی خو زما ډېر خاص سړی دی. او څنګه खबरदार है किताब और का पसर किड़े कहते जानता इज्जतदारा गणे के माता पदे किली के जाम सम से हुए लो के जेदा गई मखमत कमा ते कसम तो खुदे के ता भी दा से हुआ मैं कैसा हो रे ता को पोपी उदम यार हा دا راته وایا دا د خار ما د پاره سره وړلې دي. दादा पारा ها दादा पारा में दा दरंजो मूले खबर हो रहा दादा पारा को मुझे खास शहर ओढ़े दे हाँ दा हो गुरा बंगड़ी बंगड़ी ओ तीनों चली दी थी ता पर रौड़ी थी बंगड़ी दुश्मन दागा सड़े दे चाचे जमीन द दुश्मन मरी तो गवर करेवा और दत जोड़ दा पता रिश्ता जे जमानुम कुबलाई खान दे और तो कुबलाई खान दुश्मन मरी तो गवर कोल पल मरता आवाज वर खोल दे दताना दा तपोस कोम चिता दा जुर्म वले करे दे जवाब राका आओ कुबलाई खाना उगवर कड़ेवा हुमाना स्तादे बेगैरत तो जामन ओवर कड़ेवा और हम जमा पे हुक्म बांधे जमा पे हुक्म ओ बहादुर मालूम है वो जबता तो हम द बहादुरान को सदा दर को जबता हुमागा मड़ो सर जुंदे खखूम कम मड़े चिता खख करे हो द्वारा हुमागा कब्रू ने दी चाहता चे दाव गवर करेवा और नन बत पदे द्वारो कब्रू मस के जान तक कबर जोड़े और दा कबर बा तजान ला पखपला जोड़े वाले चिता जमू दुश्मन ला गवर करेवा ऊंचा तक अदा कई ऊंचा तक तेम छे पदे कबर के नेक नेक समला समला खान दसरा वजरे मां गुलाम नबी दस जमन दुश्मन तो उगावर करेवा उगा दसरा ने फल करी दे खान और बिया दता उस्ताद ने पूरा ने कानून पता निष्ठा दद मार्क सरा दद कली जो सड़ी तबरा पता लगी जदमन द कुराने कानून चले उदमन दुश्मन तो उगावर कोल सोना खट चुरम दे उतरेगा खान
दफ्तर लपاره ودرېږه ګوره خان ما ټول عمر ستاسو خدمت کړی دی ټول عمر مې ستاسو چوکیداري کړې ده خان کم سے کم دې زما دپاره معاف کړئ خان زما دپاره ټیک ده غلام نبي زه دې معاف کوم خو په یو شرط چې دې به دا کلی پرېږدي او که بیا مې په دې کلي کې دا ژوندی ولیدو نو زه به دې د سټه حلال کړم نه خان نه زه به بیا دې بلکل په دې کلي کې وینه زه به دې د کلي نه بهر ته وباسم خان او زه ستا سردار نه وس کوم ټیک ده اوچته که دلته نه سرمستا زه چې کور ته ځو کور کې به زموږ ټول انتظار کوي او خاص کر زما لور بانو اشتیا بانو او کامرانا بانو و بانو دا څه چرته بانو و بانو در باندې وزیر می در باندې وزیر می در باندې بس ما ته پته ده چې زما پلار د جیل نه راخلاص شو او راتلو والا دی خو دې خفه کړو یو هوا چې هغه هم خاوخته ډېره موده پشت یو زیره مې راغونډ کړی نو هغه هم خانانو ته د مخکې نه پته ولګېده هسې ما تپوس کوو چې دلته کې څوک چې تا ورسره غور چپ شه کنې نو بابا به ووري هغه دی بابا راغی بانو ما تا ته څو ځل ویلي دي چې په دې حجره کې مه کښېنه خو ته پوه نه شوې زه به تا نه دا پوزه پرې کړم خو لالا زه خو دلته بابا سره ملاوېدو له راغلم بس که بانو بس که د ښځو ځای کور وي کور حجره نه هلکه تاسو لیوانیانې که پاګلان دي په دې حجره کې دې څو خو یو یې پلار دی یو یې ماما دی او څلور یې وروڼه دي و ماما په حجره کې خپل سړی کیني او پردي هم خو حجره د ښځو ځای نه دی حجره وي و بخمونې ده د ماما دې خبره خو دا جنۍ زموږ په سر باندې کېنوله که سبا چېرته لاس او خپې وخورې دی که نه چې دې ذموار به مونږ نه یو دا پلار او دا ماما به وي بس دی هلکانه بس کړئ دا جنۍ خو تاسو په دعا سلام هم پوه نه کړم زه بچې زه اوس کور ته لاړه شم پلار دې ټیک وایي بچې د ده راتلو په خوشحالۍ کې مونږ لږ د ټنګ ټکور بندوبست کړي ځه ورځه بچې ځه شه د ټنګ ټکور او که نه راځو درته دروغجن کړم څه رښتیا ده او که نه یار د ټنګ ټکور که د سم د واورئ ستاسو ماما جوړ شو خو صبر وکړه بچې صبر وکړه نه چاچی تر سوچ ما د قبلای خان د خاندان نوم و نښه د دې دنیا نه نوي ختمه کړې زه په آرام نشم کېناستی ګوره شور یاره دا ته د قبلای خان د وجلو هېڅ ضرورت نشته هر کله چې یو ظالم ظلم د حد نه زیات شي نو هغه خدای پاک بیا په خپله باندې وجلي نه غلام نبي اوس به قبلای خان په خپل مرګ هېڅ چرې نه مري د هغه د مرګ کرښې صرف او صرف زما په لاس کې دي زما په لاس تا نه سیوا زمونږ په دې دنیا کې نور څوک دي بچې ته ځان دپاره نه نو زما خیال وکړه ضد مه کوه بچې ګوره د ټول نه لوی انتقام چې کوم دی که نه هغه دې معاف کول معافي کا چاچا زما د پلار خبره ومنه ګوره شهریاره که زما خبره نه منې نو خیر دی کم سے کم د دې ماشومې خبره خو ومنه که نه یار د خدای په امان هوښیار شئ خبردار شئ هلکه او لیونی شوی خو نه یې دې خواشه پرېمې ده غلام نبي پرېمې ده دې خواشه ګوره شهریاره ما تا ته دومره نصیحت وکړه او ته بیا د په وجلو پسې راغلې پرېمې ده غلام نبي بله مصیبت به راته جوړ شي زه اوس ځان وباسه اوس ځان وباسه
او دا چاټه وکړم یاره ولدا چې د ډزو आवाज کومه اورېدلې و چې ما دا چې وکاته کړ نو هغه سوري نه دی هغه سوري کې بس دا چې سړی لاړ او منډه کړه او ورته ورپسې ورشېلا شابه دادی کوی ودرګه لکه دا زموږ په وجه ټټ چاو نه ما دې پته نشته او بلای خانه ما د ډزو आवाजونه اوریدل زه دلته راغم او زما خیال دی دا ډزې چا کړې دي هغه سړی به غلام نبي څوکیدار ضرور لیدلی نو بیا هغه شناخت پریډ کې به غلام نبي څوکیدار د هغه شناخت وکړي انسپکټر صاحب په دې کسانو کې هغه سړی نشته کوم چې د قبلای خان په اجره باندې ډزې کړې وي تا ټولو کتو او چې ما ټولو کتو خو هغه نشته هلته ځه ښه د خدای په امان کامران څنګه یې زما بچی را دومره سامان شاه راوړی دی تا راله چاچا راوړي دي نه لالا دونه پیسې چېرته دي مونږ سره تا خو شیریان راوړي شیریان په خیر یلکه دا دومره سامان دی ولې اخیستلی دی خو یو شی به دې اخیستی وکړه په مخله ما تا سره ډیره زیاته بدتمیزي کړې ده غلام نبي زه تا نه معافي غوښتو راغلی یم اوهو یار په دې کې د معافۍ څه خبره ده یار ګوره شهریاره تا ته پته نشته قسم په خدای دی چې زه تا د خپل کامران نور زیات عزیز ګڼم چې پوجه دا ده چې ته یو لیکه پړه سړی یو شریف سړی تعلیم یافته سړی زه غواړم چې ته یو شریف سړی جوړ شي بدماش نه غلام نبي خو په دې کلي کې پاتې کېدو سره زه شریف څنګه پاتې کېدی شم غلام نبي د دې دپاره خو زه وایم چې ته دا کلی د همیشه دپاره پرېږده نو ولې زه د قبلای خان د یرې دا کلی پرېږدمه اوهو زما په خبره اول ځان خو پوه که نه ګوره شهریاره ته یې لیکه پړه سړی پوه شوې زه غواړم چې ته ښار ته لاړ شې په ښار کې زما یو داسې دوست افیسر دی چې ما د هغه ډېر زیات خدمتونه کړي دي د هغه د اولاد مې خدمتونه کړي دي او زه به د هغه په نوم باندې تا له چټۍ درکړم هغه به تا په یو ډېره ښه نوکرۍ باندې ولګوي ټیک دی غلام نبي که چېرې ستا د ارمان دی زه به ستا د ارمان ضرور پوره کوم نو بیا به ته نن ځای که خیر زه به نن تا لېږم ښار ته راواچوه په دې باندې یو غاړه باجی سوی دنه راشه باجی شهریار چاچا ښار ته لاړو شهریار ښار ته لاړو او ما ته یې هم نه وې ګورم بچه څنګه رانځي وایي ډوبه شمه اوس به څه چل کېږي هغه به ښار ته لاړ شي او د هغې ځای نه به ځان سره مېمه راولي ته فکر مه کوه باجي زما شهریار چاچا داسې نه دی هغه به د کامران چاچا غوندې بابو جوړېږي او بانو زم تا سره مینه کوم خو کله نه کله د مینې نه علاوه هم څه کار کوه جی زما مطلب دا دی چې خپل رور ته دې ووایه چې زما د قبلای خان لور خوښه ده او بس خفه کېږئ ما ته پته نه وه چې تاسو خپلو کې دغه کوئ څه ورته وایي خبرې ګنې ما به پخوا لاره بدله کړې وه خو شهزاده زه کامران سره و یاره دا خارخ په هر چا کې دی په تاو کې هم دی په ده کې هم دی په ما کې هم دی په دې ټول عالم کې دی هغه پلار ته دې وګوره د شکل نه ماشومان یېرېږي په یو وخت څلور ښځې کړې وي او ماما ته دې وګوره سم پرېوتی قبر دی په ښځو موړ نه شو په یو وخت درې ډوله را په مخه کړې وي درې ډوله سم د ښځو نه د ناششتي حلوا جوړه کړې وه او که د ده د رور ریکارډ مې درته وښولو سره د خپلې ګزګیرې ښځه ترې نه مخکې
بانو تاسو وې رښتیا وایم کامران زما پلار زما واده بل چا سره کول غواړي بانو ما ته پته وه ځمکه او اسمان خپلو کې نشي ملاوېدی زه د یو غریب څوکیدار ورور او چټه ته د یو لوی خان لور نه کامرانه نه مینه د چا محتاج نه زه به نن نو په دې ساعت د خپل پلار کور پرېږدم او تا سره به همیشه دپاره وتښتم نو بیا ټیک ده بانو موږ هم نن هم په دې ساعت تښتو زه چې ځو څه چې ځو نن معلومه شو چې په کالین کې د ټاټ پیوند هم لګېدی شي ولې که چېرې د دې پته قبلای خان ته ولګېده نو ما ته پته ده چې هغه به دا کالین تار تار کړي تار خو به داسې کوم چې د غلام نبی نسل به یاد ساتي مونږ په داسې نسل څوک بابا چې زمونږ عزت یې خاورو سره خاورې کړ بابا دا هلک او جنۍ دواړه وجل پکار دي کنې د دوی د لاسه په ټول کلي کې مونږ مفتورن شو د دې بوډا د وجې زمونږ دا مخونه تور شو هغه جنۍ ته زمونږ په سر خېجولې وه اوس دې ته پوه شي او د ده بدنامي دې پوه شي زه خو پکې نه یم ودرېږه صلاح خانه د بدنامۍ په وجه کور مه پرېږده د بدنامۍ دا داغ به مونږ د غلام نبي په وینو باندې وینځو په وینو باندې بیا وینځئ تاسو پرېږده چې ځي دې که دونه تورزن وې که نه نو دونه غټ سټ بیانوې تاسو خپلو کې مه جنګېږئ مه جنګېږئ چا چې جنۍ تښتولې ده که نه د هغه مشر ورور لا په دې کلي کې دی بس که سرمسته اوس زه پوه شه او غلام نبی ودرېږئ څه چل دی خان خیر خو دی غلام نبی زه خو په دې خیال راغلی وم چې زه به تا خبرو ته نه پرېږدم او زما زامن به ستا سینه سولی سولی کوي خو خان زما څه قصور زما جرم قصور ستا نه ستا د هغه بېغیرته ورور کامران دی چا چې زمونږ پوزه پرېږه پوزه خو زه پوه نه شم خان غلام نبی نن ستا ورور کامران زما لورې ځان سره وتښتوله زما لور بس که خان بس که تاسو اوس په خپله حجره کې زما انتظار کوئ او هلک او جنۍ هر ځای کې چې وي زما د قسم په خدای وي چې بند په بند تړلي به ستاسو اخپونه راولمه خو د دې خبرې څه ثبوت دی چې ته به دې کلي ته واپس راځې او که نه ثبوت دا ولاړ دی خان زما ښځه او زما لور ثبوت دي دا به تر هغې پورې ستاسو سره امانت وي تر څو پورې چې ما هغه دواړه ستاسو مخې ته نه دي راوستي پرېږده که د ماښام کېدو نه مخکې تا ځان سره بانو او کامران را نه وسته نو بیا د خپلې لور او د ښځې نه لاس ویځه او ته فکر مه کوه خان هغه دواړه زما نه په اسمان کې هم نشي خلاصېدی زه به هغه ضرور راولم لالا ته دا هغه کلي چوکیدار وه بېغیرته د کوم کلي عزت چې تا ځان ته راوستی دی دا زما مینه د لالا او مینه کول څه جرم نه دی پردی عزت تا تښتولو ته مینه نه وایي بېغیرته زړه ته وایم دا پردی عزت زما په حواله کړه
اسره چې زستا ضرور ته د چوکیدار جوړ شما بیاعظم د خپلې مینې دپاره رور نه باغي جوړېدی شم لالا ستا چې څه مرضي هغه وکړه لالا خو زه بانو نشم پرېښودی ودرېږه کامرانه زه درته چولۍ غواړم ودرېږه کامرانه ودرېږه بانو چې تاسو سره کم لوس کړی و هغه ما پوره کړ ما ستاسو دواړه مجرمان راوستل زه افسوس کوم چې ستاسو یو دشمن زما د لاسه مړ شو ستاسو خوښه ده که دی ښخوئ او که په اور یې سوځوئ په اور دا کار ختم شو دوست تلی شي زه پوه شه او زما دا دواړه مجرمان دا کور تختېدو نه مخکې به دې دومره سوچ کړی وی چې ته د قبلې خان لورې او د قبلې خان د کور نه تښتېدلې جنۍ واپس کور ته نه ودرېږئ صبر وکړه قبلې خانه کلي کې لا هېڅ چاته پته نشته د جوش نه نه د هوش نه کار واخلئ د دې وجلو سره به زموږ غوسه راشي ولې د دې د مرګ سره زموږ د خاندان په سپینه لمن به یې داسې تور داغ ولګي چې تر عمره به یې پاک نه کړی شو د عمره به یې پاک نه کړی شو د بې غیرته خبرې مه کوه سرمستا غیرتمند د غیرت فکر کوي دا انجام نه انجام چارسی بابا دا ملک د پښتو دی د پښتو او د دې جنایت جلدي پاتې کېدل زموږ بېغیرتي ده بابا زه درته منت کوم لاسونه نیسم درته دې جولۍ ته وګوره دا شرم ته ختم کړه دا بېغیرتي موږ نشو برداشت کولی زه درته د بېغیرته خبرې نه کوم شماس خانه د عقل خبره کوم د عقل تاسو کې جوش خو شته ولې عقل در کې نشته د هوش خبرې کوه ماما د هوش خبرې عقل دې ته نه وایي چې سړی د مټي د خور یا لور په کور کې وساتي او بیا د قبلې خان د کوره نه هلې شب بې شرمه زما په زخمونو نوره مالګه مه جوړوئ ټیک ده چې ستاسو ماما غلطه خبره کوي دا جنۍ وجل پکار دی ضرور وجل پکار دی خو د دې مرګ به تاسو کوئ ځکه چې زه یو پلار یم او پلار خپل اولاد ته خو مینه ورکولی شي خو د هغې وینه نشي تویولی د هغې وینه نشي بابا خدای لپاره ما معاف کا بابا ما معاف کا بابا خدای لپاره ما معاف کا بابا ماما تو ہمیں ماما ہے کنا تمہیں معاف کا لالا خدا را پارا ماں معاف کا تمہیں معاف کا لالا تو ہمیں لالا ہے کنا تمہیں معاف کا خدا لالا
कता समान प्रेगदी नुज़म दे देना लरी लाड़शम दाकले बप्रेदम दे देना लरी लाड़शम ना लाला ना ना पलवशी दाचा माता आलो आया सबका मुजाने मानी से कुछ बोलना चित्त चले वे जाने माता हमारी कसरत बस का पलवशी बस का कुबलाई मुलाजमी कुबलाई खाना लगता को दासू द शैतान द पारा पर लोर मरको और दागी को बदल कितना तुम्हारा दासा रखा जिस बारी से तुम बर्बाद करो आखिर शाकुराम नबी तादा खजीजत मा खुरानना ताखबल रोर लुट करे दे कुम जस्ता फखबलना सुनो वजरो वला जस्ता खदा बत्कारदा दमा खदा बत्कारदा कली के तबक्कार सजावी गुलाम नबी संसार बड़े खलको कोई सलाम जमाना बिगुरा कर वली मड़कड़ा दाता तो वली संसार का जाने वालों
شمال خانه زتانه تپوس کوم داچا زه وای دا چا وشتو دا چې ما په خپلو سترګو باندې وکتو دا زمونږ د کلي چوکیدار غلام نبي وشتو. غلام نبي چوکیدار هغه زما زوی مړ کو د کلي خلکو سره له ټوپک ورشئ چې غلام نبي ته د کلي د بار توله دي. ورشئ ورشئ ځئ زه د قبلای خان نه بچ کړم او دا احسان به زه ټول عمر ستاسو هېر نه کوم. مشره اوس ما له اجازت راکړئ چې زه د خپلې لور سره چې تر دې دنیا نه ډېر لرې لاړ شم. خو ته به ځې کوم خوا؟ د خدای تعالی ډېره لویه دنیا ده مشره. چېرته نه چېرته به ما ته او زما لور ته به سر د پټېدو ځای میلاو شي. دلته خو څوک چاته د خښېدو ځای نه ورکوي غلام نبي، نو تا ته به د اوسېدو ځای څه درکړي؟ دی ټیک کوي غلام نبي، دا دنیا ډېره ظالمه ده. دی طرف ته وګوره، دا هغه مظلوم او معصوم خلق دي کوم چې د قبلای خان غوندې ظالمانو د لاسه ډاکوان جوړ شوي دي. دا ګل خان دی. غلام نبي زمان هغه واقعي چرې نه هېرېږي چې ظالمانو زما د مور نه سترګې وویستې او زما په مخ کې مړه کړه. ما خپل ژوند ډېر په خوشحالۍ سره تېرولو، ډېر خوشحالۍ سره. چې ستا غوندې د لسو کسانو به هم خانه خرابه کړم. دا خبرې پرېږده، ما له ټولو ناول خپل حصه راکړه. ولې ته تاڼېدار یې څه؟ تاڼېدار خو نه یم، خو زه د دې ځای د قبلای خان شهزاده خان یم. اخو ما ته مخکې نه پته ده چې ته چیلم ډکولو والا سړی یې. زما دا اصلیت ته چا وکړو او که تا ته پته هم لګېده نو ته به زما څه وکړي؟ ته به زما د پڼې زونډې پرېږدي. تا سره به زه هېڅ نه کوم. زما چنغول شهریار به کوي. جی ځکه چې هغه د دې علاقې ډي ایس پي دی. نو هغه ستا چنغول دی، د شهزاده خان په سر باندې خو بیا یو کنډول دی. څنګه وتښتېده زما د چنغول شهریار نوم یې چې به اورېدو؟ زه حیرانه په دې یم چې څه وخت هغه او د هغه ملګري تا ته مخامخ راغلل، نو پچ څنګه لاړل؟ سر د فایرنګ آرډر خو ما فوراً ورکړی و، خو بیا هم هغوی بچ لاړل. داسې اکثر کېږي مسټر شهریار، هرې ناکامۍ پسې څه وجه ضرور وي. ستا په تن دا وردي د بېتاجه باچا د دوستۍ نښه ده. سر تاسو زما سینیرۍ دې دپاره ما دا هر څه برداشت کړل، خو اوس به زه تاسو ته له راځم کله چې د بېتاجه باچا سره د خپلې دوستۍ زنځیرونه مات کم او د قانون زنځیرونه ورته واچوم. د قانون زنځیرونه. غلام نبي تا په شا باندې ګولی خوړلو سره زمونږ د ټول عزت خاورو سره خاورې کړو، خاورو سره خاورې کړو. بابا ټیک وی غلام نبي، په شا د ګولۍ خوړو نه خو دا ښه وه چې په سینه دې ګولۍ خوړلې وې او مړ وې.
ډاکو نرتوب مغه نه بېتاجه پاچا جوړی غلام نبي او چې هغه کې نرتوب پاتې نشي نو هغه ته د بېتاجه پاچا جوړېدو هېڅ حق نشته. بس که ګلخانه بس که زه به تر هغې پورې نه مرمه تر څو پورې چې ما خپل ټول دشمنان ختم کړي نه دي او پاتې شو په شا باندې گزار کول نو په شا باندې گزار زورور سړی نه کمزوری سړی کوي او چا چې په ما باندې ګولۍ چلولې دي نو هغه څوک غیر نه دی هغه زما دوست زما شاګرد زما د اولاد په ځای دی د اولاد په ځای دا ټولې د تقدیر خبرې دي دوستانو یو ورځ هغه وه چې هغه شیطان او زه انسان وم زه د دشمنۍ په اور کې داسې وسوځېدم چې زما نه د انسان نه شیطان جوړ کړو خوشحاله په دې ما چې زما نصیحتونه هغه د شیطان نه انسان جوړ کړو انسان څه چل دی بھائی تاسو ټول خلک دې پسې شوي ولې څه یې کړي دي ها صاحب دې چرګوټی پټه کړې ده. چرګوټی نه نه شهریار ګوره زه تا ته غله ښکارم اوس ګوره که نه که د چا چرګه په خپله زما لاس ته راشي زه غله شوم ها که ته وایم دا پرېښوده خو دا خلک هسې ما پسې شوي دی. شټ اپ ګوره نن خو دې پرېږدمه که نه دپاره ستا شکایت زما غوږونو ته راغی که نه نو ټیک به دې اولاد کې بند کړمه پوه شوې او که نه ځه خلکه تاسو هم ځه خپل کورونو ته ته به کور ته ځه ځه که نه ته خو هسې په ما باندې غوسې وباسې مخکې مې د خدای نه زاره بردې دواګانې غوښتې او نن یې چې په ما باندې غوسې وباسې ښه ښه ځه کور ته لاړ شه زه هم قبلې خان ته ځان رسومه ځه حالداره اوکې سر لکه تو بیا ملو شه ای چېرته ځې دې خوا وګوره ما درته نه وي چې دې د یو دم مړیم نه دی خدای ته وګوره ما ته وګوره زما دې ځوانۍ ته وګوره زما دې جولۍ ته وګوره دې جولۍ لاندې وګوره ما ته وګوره زه به ستا دپاره اسمان باباجي ته اندرپایو لګوم او دلته نه به ستوري راکوز کړم ستا خپو کې نه دي پکار ستا ستوري ما ته لیونی شهزاده قربان دواړه غوږونه پولا په واوره شهزاده چې زه صرف د شهریار یم صرف د شهریار پوه شوې تاسو سره خاندئ ولې زما په سر باندې څه ښکرونه لګېدلي دي داسې نوې خبره خو نه ده ولې تاسو سره داسې حالات او واقعیات نه دي شوي خیر دی کله ناکله خو به پوه شي هغه چا ویلي دي پوی پوی بشیلا پوی نه ده نادان نه ده اصیلې ونې ده په ما ګرانه ده من نه دا تپوس کولو هېڅ ضرورت نشته ډي ایس پي صاحب چې یو معمولي څوکیدار ډاکو څنګه جوړ شو موږ خو صرف دا تپوس کوو ډي ایس پي صاحب چې زما پرې ګناه خورئ هغه نه مقام صرف ګورو همدې تپوس دپاره خو زه دلته راغلم سرمست خانه چې هغه ډاکو څنګه جوړ شو بس که ډي ایس پي صاحب زمونږ په زخمونو نوره مالګه مه جوړوه که ته دا تپوس کې نو لاړ شه غلام نبي دا تپوس کا ته یو معمولي څوکیدار نه ډاکو څنګه جوړ شوې زما نه خو ډاکو حالاتو جوړ کړو مچ نه په دې باندې نه پوهېږم زما دې معصومې لور ته د کمې ګناه سزا مېلاوېږي د کمې ګناه همدې دپاره خو درته وایم چې دا ماشوم همیشه همیشه دپاره د خپل ځان نه جدا که غلام نبي دا څه مچ نه زه خپله لور ته ځانه جدا کړم خپل د زړه ټوکړې نه ځانه جدا کړم دا نشي کېدی نشي کېدی زه هم د یوې لور پلار یم غلام نبي ما نه ډاکو حالاتو جوړ کو خو زما د لور نه ډاکو زما صحبت جوړ کو دا څه مچ نه هغه په یو پولیس مقابله کې ګرفتاره کړی شوه کوم عمر چې د هغې په لاسونو د نکریزو لګولو وه قانون د هغې په لاسونو قید کړی واچولې ځکه چې هغه یوه ډاکو وه ډاکو وه خو زه د خپلې لور نه ډاکو نشم جوړولی نشم جوړولی دې دپاره خو ما دا سړی د ګلاباد نه راوستی دی غلام نبي
چې ستا لور دته واله کو او دا ماشومه که موږ دته واله کو نو نه خو به دشمنانو ته پته لګي او نه به قانون خبرېږي. زه تا یوازې نشم پرېښودی، زه تا نه نشم تللی. ګوره بچې خبرداره چې زه به هر ورځ ستا مېلاوېدو له راځم، پوه شوې که نه؟ او ستا چاچا به تا سره مېلاوېږي، پوه شوې؟ زه به راځم جاره به ته لاړه شه. زه تا نشم پرېښودی، زه تا نه نشم تللی، زه تا نه نشم تللی، زه تا نه نشم تللی. نه بچې خو ډېر ښه چاچا دی ستا، او زما دوست دی، زما بچی دی، هغه تا ته هېڅ څوک نه وایي، تا له به ښایسته ښایسته څیزونه راوړي، پوه شوې که نه؟ زه تا نشم پرېښودی، زه تا نه نشم تللی، زه به ستا څنګه درځم بچې، زه به ستا نشم تللی، زه تا نه نشم تللی. ته ټیک وې بچې، شیریار مخکې ستا چاچا او زما دوستو، اوس حالاتو هغه زما دشمن جوړ کړی دی بچې، دشمن. غلام نبی نا बेताजा बादशाह आया मर जा गुलाम नबी चौकीदार दच्चा खदज तासु खलको बेगुनाह संसार करा न दा दरोग दी गुलाम नबी ता खज़ मां न दा संसार करे ता खज़ जमा मामा और जमा रूह संसार करे दा गुलाम नबी उनस्ता नंबर दे और प्याबा रागवे नंबर वी नंबर पर नंबर भयो यो वज्रमा नंबर पर नंबर नासवे यार माता सर कम जुलुम करे दे ता खुदे रुई तो गोरा माता समो आया او خلش رته ما نن زه غلام نبی چوکیدار نو ما به ته ضرور معاف کړی وې نن زه بېتاجه بادشاه یم او بېتاجه بادشاه ستاسو په شانې ظالمان هېڅ چرې نشي معاف کولی هېڅ چرې خپل مرګ ته تیار شه Banco ci accusavo di carica! لکلی خلکو بار ته راوځئ بار ته زه تاسو ته هېڅ نه وایم هېڅ نه وایم خو زما دا خبره په کولا غوږونو واورئ که چا دې مړي ته اوږه ورکړه نو هغه سړی به زما ذاتي دشمن هغه به زه ژوندی پرېږدم راځئ एसपी साहब زما زوی دی د مرګ د پرون څوکیدار او د نن بېتاجه بادشاه کړی دی او هغه دا حکم کړی دی که چا هم دې مړي ته اوږه ورکړه نو زه به د هغه سړي اوږه ماتوم डी एस पी साहब دا اوږه مونږ هم ورکولی شو خو صرف دا لیدل غواړو چې ستا په دې ملک کې قانون هم شته او که نه قانون شته دی سرمستانه قانون شته دی دې مړي له به اوږه زه ورکوم ولې چې قانون زه یم زه
ડીએસપી સાહેબ તા જમા دا اعلان نو اورېدلې که چا د دې مړ وجود ته اوږه ورکړه نو هغه سړی به بیا زما ذاتي دشمني ما ته خپل استاد غلام نبی چې کوم سبق راکړی و هم باغه باندې عمل کولو نه پس دا مړی دلته خښولو له راغلی یم او خښېږي انسانان زه ورنه زه تا سره ډېر زیات بحث کول نه غواړم غلام نبی صرف دا تپوس کوم چې هغه کومه حادثه وه چې په کومه وجه ته د یو څوکیدار نه ډاکو جوړ شوې دا پرېږده ډي سي پي صاحب دا خپل فرض پوره کوه او زه به خپل فرض نو بیا زما فرض دا دی بېتاجه بادشاه چې دی ما د خښولو دپاره راوړی دی او ضرور به یې خښومه خو ما تا قسم خوړلی ډي سي پي صاحب چې دا مردار به رانه په دې پاکه ځمکه کې چرې نه ښخېږي د ده غوښې به زه په هوا کې اولوزومه په هوا کې مبارک شمشا نن مې د قبلای خان د ګرځو غوښې په اسمان کې واولوزولې ما وی چې په دې پاکه ځمکه باندې د دوی دا ناپاکه وینه هم توی نه شي ما ته پته وه او د دې خوشحالۍ په موقع باندې زه نن تاسو ته یوه بله خوشخبري وموروم هغه خوشخبري دا ده چې زما لور شینا نن 6 کاله پس د جیل نه را آزاده شوه ولې اشنا د ښځې لیدو سره غلې غونتې شوې نه هسې ما سوچ کولو چې دومره مدفر زموږ د مشر لور راغلی ده جیل نه او تاسو جشن هېڅ بندوبست نه یې کړی ولې نه غلام نبي داسې جشن بندوبست هم کړی دی داسې جشن چې زړه به دې خوشحاله شي ټولې ډبې ګډېږي او چې داسې نه شي کېدی نو دا کېدل هېڅ چارې نه شي کېدی زه د دشمنۍ په جال کې داسې راګیر شوی یم چې د خپل اولاد خوشحالي داسې نشم کولی څنګه چې ته غواړې بس که بابا ستا د خولې نه مې د یارې نوم واورېدو او چې کوم پلار د دشمنۍ نه یارېږي هغه پلار د پلار ویل زما فیصدي ده قبلای خان پاکو قبلای خان زما نوم قبلای خان دی قبلای خان او د قبلای خان نوم د یارې نه د اور دی اور په خپله نه سوځي بل سوځي قبلای خان څه چل دی ګوره بېتاجه باچا بیا خبر را لېږلی دی چې هغه ستا زوی باب خان پسې دلته را روان دی یا سره مسانه زما په ژوند کې زما د زوی مرګ یو ځل بیا زما په مخ تور کې لګول دی او زه به دا تور کې دا ځل په خپل مخ نه لګوم زه به د خپل زوی ژوند بچ کولو دپاره په دې اوجه کې کلاوسې نه ولاړ یم زه تاسو زه به د خپل دشمن انتظار یوازې کوم زه تاسو نه قبلای خان نه ولې ما په مټو کې څه بنګړي اچولي څه چې دا خبرې کې زه به بېتاج باچا سره دا د مټو په زور نه د خپلو مټو په زور جنګېږم د خپلو مټو په زور قبلای خان بس که باپو خانه بس که زه دې ډېر ښه پېژنم ډېر ښه دې پېژنم چې په غوجله کې دې لوی شي که نه نو غاښونه به یې نه ګورې دشمني دا رنګ نه کېږي سرنګي چې ته کې
दुश्मनी स्ता प्लार करे वा, दुश्मनी मां करे वा। फल कथान में पशमार हुआ जन यवा रज में जेल दरवाजा उन्हें कथा यवा गोले में उन्हें पड़ा उस दा जंग ताकत ना दा जंग दा सियासत ते दा जंग बहुत सर तरसों जबानन कानून दरवाजे तजान रसों कानून ता सरद सरमस खाना बेताजा बाचादा वारिक जवाब बा डीएसपी शेरियार पखपला वर गई पखपला आपको ठीक था डीएसपी साहब वो तो खुद ही सोच पड़े कि पुआदन अमल के जमा खुराई मरने की जाता जमा में दोमरा सारने दे हर वक्त बक 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 दूर करी और दाव तजबारे बाहर तरफ की नते मतलब दानरी जिमुता सादे तरागली दाव सर्व के दाव पी सकती के वो गलेशा मड़ा डीएसपी साहब तखा पता है जमा दा खुरान सोराई तस्ते ओहो खबर कवा मामा हसीन ची माल था नहीं और जिक्र जोकलेवी और स्टाफ हो जब कानून हद करे जमा पुलासुनो के चल के माऊ पास मड़ा तापला सुनो के हद करे ना बंगड़ी खान कई बंगड़ी मामा वक्त मुनीरा मामा प्लीज सरमस्त खाना फलों के दाज झगड़ा खत्म करे जपोशा और बेताज बाचा दलाट सौद अकबल खोरी बहागु खान कुश्तन धूम दाम सराव का सरमस्त खाना धूम दाम सरा बाबा चिलन पतवले की चिला बेता जब आचा कम पाक बुलेरा प्रेम एकता बाबा प्रेम एकता बाकू खाना द कानून पर मौजूद है कि तात दस तौल जरूरत तिश्ता दोंदल तौसा डीएसपी साहब चलूं दे तब ताजा बच्चा दे क्या लेना वो कोरोना के क्या नु वो आगे दे तुम पसार रहा हूँ जी जमादा मतलब न दे सरमस्त खाना जो खुस्ता खोरे पर जा कर बोतल वाड़म डीएसपी साहब तासर तू न खुदा खदा जिमुंग ने कदा खुद पक्कोर कीनू अपना शुरू की बंगली वाचो बंगली ते फौज का कोबना दा वक्त खबर होना दसान बच कौलू दे डीएसपी साहब जंग और मीना के हार से जाएंगे बाबा जद मकाओ बचे बेताज बादशाह आवाज जमंग दुश्मन ना द डीएसपी साहब हम दुश्मन दे और डीएसपी साहब फले मचे उगाना और सरसा जबरदस्त बचिया प्यार दे ठीक कोई जबर सरा कदा खबर दा ब्या ठीक था सचिसु डीएसपी साहब सचिसु इंस्पेक्टर साहब तब बहाकू खान ताने तब जा ओके सर बोले ताने तब इंस्पेक्टर साहब
बात ताने का ना ये दिली तरह वस्ते बकवास बोल के इंस्पेक्टरा वही तो तमाम बड़ी खखास हो ये दिली तो मैं दिल पर रहा वस्ते जिस पुलिस इंस्पेक्टर ना बेताज बादशाह है ना बेताज बादशाह आओ बेताज बादशाह उदीपी जंदमा गोरा बेताज बादशाह तमाम दा ख्वाहिशो जिता सर लास पलास मिलो शो او کله چې ما او تا دواړه لاس په لاس ملاو شو نو هغه ورځ به ستا د ژوند اخیرنۍ ورځ وي ګوره ګوره زه د مرګ نه نه یېرېږم بیتاج باچا تا زموږ وروڼه وژلي موږ ته معاف کړې موږ ستا ښځه وژلې ده ته موږ معاف کړه باقي حساب کتاب برابر شو او زه به تا معاف کړم خو زه تا نشم معاف کولی که ته معافي غواړې نو لاړ شه زما د هغه بېګناه رور نه وغواړه کوم چې هغه ما ستاسو په وینا باندې وژلی و لاړ شه زما د هغه بېګناه ښځې نه وغواړه کوم چې هغه بېګناه تاسو په کاڼو باندې سنسار کړه او مړه هم کړه خو زه د چا نه معافي غواړم هغه په دې دنیا شته نه هغوی خو مړه دي زه د چا نه معافي غواړم هغه بلې دنیا ته رسېدلي دي او هغه بلې دنیا ته تللي دي ځکه ما ستا هغه دنیا ته د تلو بندوبست کړی دی بیتاجه بادشاه غلی شه ما معاف کا اوس خپل مرګ ته تیار شه مرداره ما معاف کا بیتاجه بادشاه خدای لپاره ما معاف کا او ظالمه زه بیا چا سره بد نه کوم ما معاف کا معافي کا بیتاجه بادشاه خدای لپاره ما معاف کا او د توبې دروازې په تا باندې بند دي یزیده اوس ستا دپاره هغه دروازه کولاو ده او هغه ده د مرګ یزیده راځئ هلکانو ودرېږه غلام نبي د تښتېدو کوشش ونه کړې بېتاجه بادشاه نن ما سره ستا د شوټ اډر دی ډي سي پي صاحب کله چې ته ګولۍ چلی که نه نو ته به د قانون نه اجازت اخلې او زه بېتاجه بادشاه یم د چا نه د اجازت اخیستو محتاجه نه یم او چاته چې را مخکې کم که نه نو هغه بیا ختم وي ختمېږي به څوک دا خو به وخت ښیي او دا فیصله خو تا مخکې کړې وه چې ته زما د دشمنانو دپاره زما په مخ کې ما ته دیوال جوړ شوې زه خو مې غواړي چې ستا د دوستۍ ته طلاق ورکړم طلاق دوستي خو هغه ورځ ختمه شوه کله چې تاسو څوکیداري پرېښوده او ځان د ډاکو جوړ کړو هغسې چغې مو ډي سي پي صاحب که ما تا سره دوستي کړې ده نو هغه مې هم د نرانو غوندې کړې ده او که اوس به دشمني کومه نو هغه به هم د نرانو غوندې کومه او که بیا هم ستا په زړه کې څه ارمان وي نو وله افسوس کوم قبله خانه چې زما د سټاف د نالایقۍ په وجه ستا یو بل زوی هم قتل شو دې دپاره چې نن نه پس بېتاجه باچا زما هم کلم کله دشمن دی قبله خانه ډي اس پي صاحب ما هم ستا انتظار کولو چې ته راشې او زه تا په دې خبره پوهېږم چې بېتاج بادشاه یوازې زما نه ستا هم دشمن جوړ شوی دی او که یقین دې نه راځي ډي اس پي صاحب نو لاړ شه خپلې چاچي کور ته وګوره چې هلته څه کېږي لګیا دي او هغه ستا هم دشمن دی او که نه
चाची चाचा का यकीन ने नाराजी डीएसपी साहब नु वर्षद चाची कोर देव गोरा नु वर्षद चाची कोर देव गोरा ओ राधा दुई चा वजली दी दुई चा वजल कली वाला वही چې دا دواړه بیتاج باچا سړو وجلی دي او لیونه ځان سره بوتله باچا اوس بشیریان د بیتاج باچا د وینو تګې وي تګې اوس موږ له دا کمالو کول پکار دي کوملای خانه چې بیتاج باچا د شهریار د وینو تګې شي دا دې خبرې فکر مکوه سرمستا ما تدیم بندوبست کرے دے آو گورا دارا بیتاجا بادشاہ یو خاص خبر کرے دے او دیتا تدی خبر علم دے چی بیتاجا بادشاہ خلالون چرتا پٹا کرے دا اس بدے دا خلون ختمے او دا دیر زام الزام و بتاسو او پمانا پر ڈی ایس پی شہریار لگی دا اس زمان کار دے شاباش دوست لیشی مطلب دا ہے جوس و بیتاجا باچا دا شہریار دا وینو تگیشی دا غم مکاو ترمستا خود دی چینی وست کیگی لا بڑانے دا پوشا اب دا چینے اور دیکھے کم لئی خانا جگہ تو اور مرشوار شہدادا کم چی ساپا ٹکرو مانے بیشراو کہ دی چینے کا چاہی لاکھو چھوڑو انہیں زبردہ رکھا پڑا خلشا اور کمشا نن بدا چینے ستا سنے ضرور خلاصو دا چینے مانا پوتلا نو بیا بدت داوکم جتا زما پلارے اور بیانی نفس ما خپل پلارو کرا ولی چې د ډېرو مودو نه زما په زړه کې اوږده پښتون را پیدا شوی دی او بیا نن ما دا قسم خوړلی دی چې دا چینی زه به نن تاسو نه ضرور خلاصوم او ځان سره مې بوتم ځان سره مې بوتم شهزاده دا تاسو وکړه بخملیره ما چې د چا عزت بچکولو لپاره ځان قربانولو قرباني نیمګړی پاتې شوه یار که ډله کېدی شي نو دا کار د سر جوړه شوه د سر درته وایم دا دې ولې ووجلو جواب راکړه دا دې ولې ووجلو د دې په دې تهم وې د تا انجام به دې نه هم پته وې ولې چې د دشمن اور زما په بدن لګېدلی دی او دا اور اوس د بیتاجه باچا په وینو ختمېږي ودیږئ یعنې بګولو باندې بګو غلبیل غلبیل کوا اوایا بیتاجه بادشاہ چرته دی ما ته هېڅ پته نشته اوایا ما ته پته نشته جي در اوایا بیتاجه بادشاہ چرته دی هغه خپل لور سره ملاوید الله ګلابات ته تللی دی بیتاجه بادشاہ لکه دنیا په هر ګوټ کې زه به تا ضرور لټومه ضرور لټومه او څه غبراوېږه مه خورې راځه چې ځو خو چېرته وته راځه خو صحیح که نه
والا بس पदे राजा उतरे गए आता था महकम वैल्यू पख मुनिरा जिस समात दुश्मन तरफदारी कोलो वाला कदमात हुए भी बतागान जाम बहुम मर गए دا خبره مې په دواړو غوږونو باندې واوره کوبلای خانه چې زما په رګونو کې هم ستا وینه ده او ما دا قسم خوړلی دی چې دا تور سرې به تاسو نه ضرور خلاصوم او ضرور خلاصوم ګوره بس ضد مه کوه ستا د مرګ نه د بچ کېدو صرف یوه لار ده واغه دا چې کوم ځای نه چې جنۍ راوستله که نه هماغه ځای ته یې واپس د مرګه زه نه یریږم د مرګه خو بې غیرته یریږي او دا جنې به زه ضرور ازادوم ځه جنې او ځه که نه ما تاسو دواړو ته یو ځل ویلی دي چې تر څو پورې دا جنې خپل منزل ته نه وي رسېدلي زه به ستاسو د دواړو مخې ته لکه د دیوال ولاړ یم زما په مخ کې که د فولادو دیوال هم ودرېږي زه به هغه داسې غورځوم مکه ودې ویشته دا د څه حکم مستا دا ته پته ده چې زما د دشمن طرفداري کولو والا انجام مرګ وي مرګ مرګ دلته څه کوې شهریاره زه د قبلای خان سړو تښتولی وم د هغه زوی بخمنیر د هغې نه په زور ازاده کړم او د ده لور هم هغې وژلې ده دا څه وایې ته دا څه وایې زه رښتیا وایم غلام نبي قبلای خان دا هڅه ځکه کړې دي چې تاسو دواړه د یو بل د لاسه قتل شئ زه اوس پوه شوم زه به اوس د قبلای خان او د هغه د خاندان غوښې په اسمان کې والوزوم
नबी। कसान दी जिनन मादा टोल पपाया वागफल पावला बोले देव अमन गोला चलोरे हनन नन बमदे गोलियाने चले गुलाम नबी वो जमन पसीना ना दस्ता सु पसीना गुल खाना गोल सता बुला बल क्या था
कुबलाई खाना چې تر څو پورې په دې دنیا باندې ته ژوند دی نو دا تور سره تا نه هیڅ چېرې نشي خلاصېدلی اوس ستا مرګ په ما باندې واجب شو نبی تلا ژوندی غلام د نبی تر هغې پورې نشي مړ کېدی تر څو پورې چې ستاسو غوندې ګناهګار ختم کړي نه دي ګوره غلام نبي خان چې ډاډونه کې موږ د نن نه پس د ټولو غلطو کارونو توبه وباسو توبه په تاسو نه توبې دروازې بند شوي دي شیطانانو نن ستاسو دپاره یوه دروازه کولاو ده او هغه ده د مرګ مرګ غلام نبي خان ګوره غلام نبي خان ډېر دې بې عزته کړو چټازونه کې ګوره دا درته هم چټازونه کې غلام نبی غلام نبی دا د قانون مجرم دی دا د سزا به هم قانون ورکوي دوی زما ښځه او زما لور وچلي دي ستا د قانون نه اوس په دوی له قانون سزا نه ورکوي دوی له به زه په خپله سزا ورکوم په خپله غلام نبی د دوی د قتل نه مخکې زه به پولیس ته ستا د شوټ کولو اډر ورکړم نو بیا ورکړه د شوټ اډر ډي اس پي صاحب دا خپل فرض پوره کوه او زه به خپل فرض پوره کوم خپل فرض لا غلام نبی لا